بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشاله آباد او تر او تازه ساته. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مقاصد دا پوره کړي. الله پاک دې زموږ د کتونکو زموږ ټول حاجتونه د خپلو هزارونه دا پوره کړي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مشکلات د ختم کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د ډېره زیاته اعلی ده، ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده، ځکه چې په یوه هفته کې به ستاسو ټول حاجتونه دا به الله پاک دا پوره کړي. سره محترمو د یوې هفتې وظیفه ده، دومره ناشنا وظیفه ده، دومره چې چا هم دا وظیفه کړې ده په دې ترتیب باندې انشاءالله العزیز الله پاک د هغوی ټول مشکلات ختم کړي دي. د هغوی چې څومره حاجتونه و دا ټول حاجتونه الله پاک دا پوره کړي دي. یاد ساتئ چې کوم سړی په دې ښودلې شوې طریقې باندې دا وظیفه یوه هفته وکړي چې دی څه سوال د الله پاک کوي، دا سوال قبلیږي، دی څه د الله پاک غواړي دغه الله پاک د انسان ته محترم ورکوي. دغه رنګ فرمایي کو چاته مسله د رزق وي، چاته مسله د رزق وي، انشاءالله العزیز دا وظیفه د یو هفته وکړي، رزق به الله پاک دې خپل ته راولي. د وظیفې ترتیب به محترمو داسې وي، که موږ د الله پاک نه رزق غواړو یو سپین کاغذ به راوالو او په هغې باندې به رزق ولیکو. دغه رنګې که موږ د الله پاک نه چېرته کاروبار غواړو نو په دغه سپین کاغذ باندې به کاروبار ولیکو. که چېرته موږ د الله پاک نه رشته غواړو په دغه کاغذ باندې به رشته ولیکو. که چېرته موږ د الله پاک نه ښکلی ژوند غواړو، که چېرته موږ د الله پاک نه روغ صحت غواړو، دغه رنګې د دنیا چې څومره مسایل دي، څومره حاجتونه دي، څومره تکالیف دي چې سم د محترمو نو په د یو کاغذ باندې به د ولیکي. چې کله موږ په کاغذ باندې د لیکل پوره کړل او خپل حاجت دا موږ په کاغذ باندې ولیکو نو بیا به د هغې نه بعد سورة الفاتحه دا به 3 پیرې وي، بیا به د هغې نه بعد آیت الکرسی دا به 3 پیرې وي. چې کله موږ سورة الفاتحه 3 پیرې ویله، آیت الکرسی هم 3 پیرې ویلې، بیا چې کوم آخري سورتونه دي 4 قل یا ایها الکافرون دا به 3 پیرې وي، قل هو الله احد دا به 3 پیرې وي، سورة الفلق دا به 3 پیرې وي او سورة الناس دا به 3 پیرې وي. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود ابراهیمي وي، هغه درود شریف چې کوم درود شریف د مانځه دی دا به 3 پیرې وي. 3 پیرې وشو، بیا به د هغې نه بعد سورة یاسین دا به د سر نه را شروع کړي. خو چې کله موږ سورة یاسین دا شروع کړو او دا کوم لومبی مبین چې راځي دقې مبین ته به موږ ورسېږو او دا کاغذ به راوالو او دا کم حاجت موږ لیکلی دی دې باره کې به مختصر لږه دعا وکړو، یا الله پاکه زما دا حاجت دی دا پوره کړي. دا هم ټیک ده، یا په زړه کې دغه حاجت به راولي یا ولې کاغذ ته وګوري دغه حاجت به یې پرې وویني. دغه رنګې دویم مبین ته ورسېدی بیا به زړه کې دغه حاجت راولي، دریم ته ورسېدی بیا به زړه کې دا حاجت راولي، څلورم ته ورسېدی بیا به زړه کې دا حاجت راولي. تقریبا 7 مبینه دي او 7 پیرې به دغه حاجت په زړه کې راولي. دا ورځ به دا وظیفه صرف یو پیره کې او دغه رنګې بیا د هغې نه بعد درود شریف او آخره کې اوږده دعا به وکړي، یا الله پاک زما د پلان کې حاجت دی څوک هم نشي پوره کولی، صرف تی پوره کولی شي، او یا الله پاک زما دا حاجت دا پوره کوي. یاد ساتئ چې د دې وظیفې 3 شرایط دي، پرې 3 شرطونو سره وشي انشاءالله العزیز دا وظیفه به خپل اثر خپل تاثیر دا به لازماً ښکاره کوي. لومبی محترمو شرط دا شو چې کوم سړی مکمل یقین باندې دا وظیفه کوي دغه سړی د وظیفه وکړي.
داسې نه چې یقین یې نه وي راځه مړه دا هم پکې ټرای کوو راځه مړه دا هم پکې ټرای کوو نو داسې به نه وي مکمل یقین باندې ته وظیفه وکړه الله پاک به ستا ټول کارونه دا پوره کړي دویم نمبر دا چې کوم سړی حرام کوي د دغه سړی دا وظیفه به نه قبلیږي نو د حرامو نه به مکمل پرهیز وکړو مکمل توبه په دغه یو هفته کې مکمل حلال خوراک کوو چې کله موږ دا وظیفه کوله او ځان هم د حرامو نه ساتو الله پاک به زموږ دا وظیفه پوره کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې یو سړی دعا کوله او داسې دعا یې کوله چې ویښتان یې ګډ وډ و کپړې ګډې وډې وې الله پاک ته په زارۍ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک د انسان دعا نه قبلوي وایي ځکه د انسان پر تن کې مې کپړې دي دا د حرامو دي دغه رنګې دی چې کوم سکی کم خوراک کې د حرامو دي دغه رنګې د ویښتان ګډوډ دي مطلب دا چې هر څیز د حرامو دی نو څنګه الله پاک د انسان دعا دا قبوله کړي او دغه رنګې دریم نمبر ته چې مکمل توجه سره به وظیفه کوو فرمایي چې د غافل سړي وظیفه الله نه قبلوي د غافل سړي دعاګانې الله پاک نه قبلوي اوس دلته کې موږ وظیفه هم کوو هلته کې د کرکټ میچ هم ګورو موږ وظیفه هم کوو هلته کې بل څه کار هم کوو نه مکمل توجه سره دا وظیفه وکړه ټول په 15 منټه لګي بیا خپل کار کوو دنیاوي که نه چې د دریو شرطونو سره وشي انشاءالله العزیز الله پاک به په دې وظیفه کې ډېر زیات اثر پیدا کړي او دغه رنګې ورسره 15 وخته لمونځ هم شروع کړئ ورسره د قرآن مجید تلاوت هم کوئ تاسو بیا تماشه کوئ چې الله پاک زموږ او ستاسو دا کار څومره په ښه طریقې باندې څومره په احسن طریقې سره کوي کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته